أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا اے خلق خریتاسو مما دهاغ سنا في الأرض جبزمك كدي حلالا طيبا حلال أو پاکیزه سیزنا ولا تتبعوا او تابداری مکوی تاسو خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان د طریقو د شیطان انه لکم بیشک دی دا شیطان ستاسو د بارا عدو مبین دشمن خکارا انما یأمرکم بیشک دا شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء پناکار کار سرا والفحشاء او بے حیائی سرا وان تقولوا او پدی خبر سرا چی اوئی تاسو علی اللہ اللہ باندے ما حغس لا تعلمون چی تاسو تی پتنشتا چی دا سمر لوی جرم دے دی بسو بالوی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا هر کله چې ویلی شي دوی ته چې تابعداري وکئ تاسو ما د هغې څه انزل الله چې نازل کړي دي الله قالوا نو وایي دوی بل نتبع ما بلکې تابعداري کوو موږ د هغې څه الفینا علیه آباءنا چې موږ موندلي دي په هغې باندې مشران خپل اولو کان آباؤهم اگر چې وي مشران د دوی لا یعقلون شیئا چې عقل نه لري هیڅ قسمه پس څیز پوهیږي نه ولا يهتدون او نه هغوی په نیغه لار باندې وي نو بیا به یې هم تابعداري کوي ومثل الذین کفروا او مثال د هغې کسانو چې کفر یې کړی کمثل الذي په شان د هغې چا دی ینعق بما چې اواز کوي هغه څیز ته هغې حیوان ته لا یسمعو چې هغه ناوري الا دعاء و نداء مگر صرف آواز لرا او هغی چغی لرا یعنی ساروی صرف آواز اوری د آواز په مطلب نه پوهیږي سم بکمن کان دی دوی او چاړاګان دی دوی عمیون لاند دی دوی فهم لا یعقلون پس دوی عقل نلری د عقل نکار ناخلی یا ایها الذین آمنوا اے هاغ کسانو چې ایمان مراوړې کلوا من طیبات ما خورئ تاسو دغه پاکیزه او هاغ سیزونو نه رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته واشکروا لله شکر وباسئ خاص د الله ان کنتم ایاه تعبدون کجرته یی تاسو خاص د دغه الله تاسو عبادت کوئ انما حرم علیکم المیتة بیشک حرام کړي دي الله تعالی په تاسو باندې مردارې والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل به لغیر الله او هاغه څه چې واغستلی شي په هغې باندې نوم د غیر الله د الله د نوم نه علاوه بل څیز په نوم باندې هغه ذبح شي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس هغه څوک چې مجبور شي غیر باغ او نوی دی گناه کوونکې نوی دے سرکشی کون کے ولا عاد او نوی دے زیاتے کون کے د حد نه تجاوز کون کے فلا اثم علیه نو پس نشت دے گناہ پد باندے ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ تعالی دے بخون کے او مہربانا ان الذين يكتمون
بیشک هغه کسان چې پټوي ما هغه څه انزل الله من الكتاب چې نازل کړي دي الله تعالی د کتاب نا ويشترون به او اخلی دوی په دغه حکم د الله په دغه آیت د الله یا په دې کتاب د الله ثمنا قلیلا پیسو لګو لرا یعنی عوض د دنیا لرا اولئک دغه کسان چې دي ما یاکلون فی بطونهم دوی نخوروي په دې خپلو خېټو باندې یا نه ورچوي دې خېټو خپلو ته الا النار مگر اور لرا ولا یکلمهم الله او خبرې به نه کوي د دوی سره الله تعالی یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نبا صفا کوي دوی لرا ولهم عذاب علیم او ویبد دوی د پار دردناک عذاب اولئک الذین اشتروا الضلالة دا هغه کسان دي چې دوی واغستله گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې والعذاب او وایغستلو عذاب بالمغفرت په بدله د بخانی کې د مغفرت کې فما اصبرهم علی النار پس زیاد صبر کوونکی دی دوی په اور باندې ذالک بان الله نزل الكتاب دا عذاب د دی وجه دی چې بشک الله تعالی نازل کړي دی کتاب بالحق په حق سره دوی دی انکار وکړو وان الذين اختلفوا او بشک هغه کسان چې اختلاف کړي دي فل کتاب په دې کتاب کې په قران پاک کې لفی شقاق بعید دی دوی په هغه اختلاف لري کې د حق نه یا په هغه ضد او دشمنی غټه کې